نو وای کربلا گلان بواشل دما وای کربلا گلان بواشل دما وای کربلا گلال بواشل دما وای کربلا گلال بواشل دما نن خزان د یار په ګلانو کې دے نن خزان د یار په ګلانو کې دے ژوند پتنګانو پیرو کې دے ژوند پتنګانو پیرو کې دے اما کواش مرا لاس دیو نسا ما کواش مرا لاس دیو نسا کواش مرا نسا ما کواش مرا لاس دیو نسا وس گلشن د یار په ګل کې دو کې دے وس گلشن د یار په ګل کې دو کې دے ژوند پتنګانو پیرو شما یا گل د غیرت نئی قربان شما زر گل د غیرت نئی قربان شما یا دی عجبا د حسین مینا دا زړونو کې پرتا د حسین مینا دا زړونو کې پرتا د حسین مینا دا وی وړو تخت عمر راغی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ مبارک وہ فرمائل مت تختے دا خود ہمارا بابا جان غلام دے دا خود ہمارا بابا جان غلام دے مت تختے ہائے 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 وی چې کله دا کار وکړو عمر رضی الله مبارک ور منډه کړه ښکلې کړه امام حسین رضی الله مبارک دا خوله خوږه کړه وی بچیا بیا ووایا ولې ته زما د بابا جان غلام نه ته زما د بابا جان غلام نه او په غیږ کې راواغه رسول الله مبارک ته راوړه قربان دې نو سې دې یو خبره کوي وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم قربان مال لیکل راکړه چې عمر د محمد رسول الله غلام دی او بیا وصیت کړو وصیت چې کله عمر وفات شي او په قبر پسینه ورته دا کېدی دا ورته کېدی چې فرشتي را راشي چې من ربک تپوس رانه کوي ورته وایم څه تپوسونه کوي حاجي محمد امین صاحب د هغې هغه کړې ده که نه زه به په ځلکدن کې به په لور د مدینې ګورم او مختشوی په انعام محمدی یم الحمدلله یو سړی ولیدو نو حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ ته فرمایي چې و صاحبہ په څومره مبارک اوږه باندې ستا بدن فروت دی نعم المرکبو رکبت یا غلامو په ډېره ښایسته ځای باندې ستا بدن د پاسه فروت دی چې هغه اوږه مبارکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم ده نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام په خپله اوږه مبارکه باندې څومره مبارکه وه د حضور پاک صلی الله علیه وسلم اوږه ګوره د شرق او د غرب علما اجماع منعقده کړې ده چې بهترین ځمکه په ټولو ځمکو کې بهترین ځمکه په ټولو ځمکو کې حتی کې چې هغه ځمکه چې کومه عالي ده په بیت الله شریف باندې په عرش معلی باندې نو هغه ځمکه ده چې په کومه ځمکه باندې په مدینه منوره کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم جسد مبارک حاوي او پروت دی هغه خاوره ډېره بهتره ده څومره بهتره ده هغه خاوره چې د حضور پاک صلی الله علیه وسلم د بدن سره نسبت لګېدلی دی چې په بیت الله شریف هم اوچته ګرځېدلې ده په عرش معلی باندې اوچته ګرځېدلې ده په دې وجه باندې چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د بدن سره قرب او واسطه راغلې ده او د حضور اسلام بدن مبارک حاوي او مماثله په دغه خاوره باندې په عرش معلی په بیت الله شریف باندې اوچت شو څنګه خاوره ده وایي صوبت علی مصائب لو انها
سبت للأيام سرون لياليا ما زال من شم تربة أحمد الله يشم مدى الزمان غواليا تستاسو په دې صادر او شال او شړې مبارکه کې دنس محبوس پراته دي دا صحابي فرمای حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک دا خپل د صادر او د شړې دا یو پولیس کې یو طرف ته واړو دا بل پولیس کې بل طرف ته واړو صحابي فرمای چې ما نظر وکړو د دغه حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک په یو ترخ کې امام حسن رضی الله عنه مبارک تشریف فرماره په بل ترخ کې امام حسین رضی الله مبارک تشریف فرماره او حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک الفاظ دا سری دا صحابی فرمای حضور مبارک او فرمایل الحسن والحسین هما ریحانتا یا په دنیا یره کو شوق په مقدس مکه باندې زما ګلونه لټول غواړي حضور مبارک فرمایل الحسن والحسین هما ریحانتا یا په دنیا امام حسن او حسین دواړه زما په دې دنیا کې ګلونه اور ذکر حضور فرمائے حسین اصل میں مرگ یزید ہے قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے اور کربلا کے بعد نبی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم با دا حضرت امام حسین علیہ السلام دا مره چې کومون وی دا به خپل ولا او کله کله به وی د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سترګونه به وښ کې چې دنو هغه روانه شولې چاته پښتنه وکړه چې تاسو کله هم امام حسین علیه السلام کله په مره باندې خپلوي نو تاسو په سترګو کې وښ کې راشي حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل چې دا هغه مره ده چې دا به د دین اسلام د پاره بداده د گردن نه چکمدنه دا بکټ کی چته د عاشورې په ورځ باندې د حسین رضی الله عنه پیغام اون جاړي او چرته د غي د کمزورې خبره ونه کوي ګټو بیلات خرازی الحرب سجال جنگ خود ارک منګوټی دی کله به تش راخیږي او کله به ډک راخیږي او میدان بنا پرې مقابله وکړي ساکن کېږي بنا کم کرب و بلا چوا تکلیفونه دي مصیبتونه ابرداشت شو هغه تاسو اورېدلي کبي بیزته چې وشوي پتن د جمعات د مسجد نبوي شریف او بیا د هغې نه بعد دا سلسله بیت الله شریف ته ورسېده او صحابه شهیدان شو او د حرمینو شریفینو توهین شو د صحابه کرام رضی الله عنهم د مستورات او توهین شو د بزرګو هستو بیزته شو د دین پر حج وړو شو هغه تاسو ټول ته معلوم دي خو زه چې کوم پیغام درکول غواړم هغه دا میدان کرب و بلا تعلیم راکړي چې میدان ته وځي مقابله وکړي د خپل وس مطابق وکړي اگر که تاسو ته ظاهري شکست ملو شي تاسو دا شکست نه دی بلکې دا کامیابی ده ذکر ہوئے شو اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے پاس کله چې د فرات او بن شو معصومان د تند د تړقی زنانت تگی خوراک بن شو د فرات او بن شو او سختی شو نو حضرت حسین رضی اللہ عنہ پاغ وقت کی ہم حوصلہ نہ بیلے او دای ویلې چې معامله د یزید زما سره ده زه د دین باغی نه ما د الله باغی نه ما د خپل نیکه باغی نه محمد صلی الله علیه وسلم خو د یزید باغی ضرور ما داغا بیدینی زمانه نه برداشت کیږي زه تاسو لار شئ زه پوه شو یزید پوه شو دا حوصله ما بیله داسې ما بیله لکه څنګه چې حسین رضی الله عنه بیله
او چې دا ورځ دا محرم تیرې دی او شب دیجور شب عاشور راغی او کله د خپل ملګرو ته او رشتہ دارو ته وی چې د یزید کار خو ما سره تاسو سره نه دی زه تاسو زه پوه یزید پوه او هغه نتلو نو بلې بادره ته وګورئ وی زه خلک د ورځې نشتلې د شپې وځي د شپې رڼاګانې وي یاره وی تاسو ما سره سترګې ملاویږي نو تاسو د شرم او حیا نه زما د وجې نه نشتلې چلو دا تمام رڼاګانې بند کړئ او په تیارې کې وځئ زه به تاسو نه وینم تاسو به ما نه وینئ او زه به ایک یوازې جنګېږم چې رڼاګانې دوباره ولګول هېڅوک نه ودرېږي هغه وفادار کہ خون حسین کی قسم یہی ہے عرض کربلا خون حسین کی قسم یہی ہے عرض کربلا لاکھوں یزید ہیں یہاں کلمہ حق اٹھا کے دے حسین کی قسم یہی ہے عرض کربلا